خاصتانه مدد غواړو. واو د فرض حال دی، معنا دا شو چې الله تعالی مونږ ستا عبادت کوو په داسې حال کې چې مونږ تانه مدد غواړو، مونږ تانه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، او خای مونږ ته اغلار برابره، او خای مونږ ته هدایت کوم. ډېرې خبرې دي استاد د ذهن او د فهم نه بره دي، ډېرې خبرې زه په دې کې پرېږدم، استاد د فهم سره تعلق نه ساتي. د کار د پراغې ډېرې اوچتې دي که نه، هغه د فنونو سره تعلق ساتي چې فنون ویلی شي بیا په خبرو باندې پوهېږي. الصراط المستقیم، مستقیم په معنا د مستوي سره لاره برابره مونږ ته وښایي. هلکه چې سړی عبادت کوي او د الله نه مدد غواړي په سمه لار دی که نه دی؟ بیا څنګه وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، وښایي مونږ ته لاره برابره. بیا څنګه وایي؟ مفسرین کرام فرمایي چې اهدنا الصراط المستقیم وښایي مونږ ته سمه لاره، یعنې په دې سمه لاره مونږ ته استقامت راکړي خدای، ګمراه نه شو چلته خدای مونږ ته څه راکړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې تفاسیر لیکي چې ایاک نعبد په دې کې رد دی په جبریه فرقه باندې، رد دی په چا؟ او ایاک نستعین په دې کې رد دی په معتزله فرقه باندې، او اثبات دی پکې د مذهب د اهل سنت والجماعت. مفسرین په دې آیت کریمه لیکي. خبره پوهېږئ هلکه څنګه رد دی پکې د جبریو؟ جبریه فرقه وایي مخلوق اس نشي کولی، هر څه چې کوي دا څوک کوي؟ الله یې کوي. مخلوق اس نشي کولی. دلته کې مخلوق ته فعل ثابت نشو چې ایاک نعبد، خاص تا عبادت کو، خاص نو عبادت فعل دی که نه دی؟ دا بنده کوي که خدای کوي؟ بنده یې کوي که نه؟ نو فعل ثابت شو، بنده ته که ثابت نشو؟ ثابت شو. خبره پوهېږئ؟ نو چې فعل بنده ته ثابت شو نو په جبریه ورد راغی، ځکه جبریه خو چې وليس الفعل للعبد اصلا، بنده د پر اس فعل نشي څه نشي کولی، هر څه جګې څه کوي خدای کوي. خیر که په دې خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ مختصر یې ته نور دې کې غټ تفصیل دننه پروت دی. او بیا په معتزله فرقه باندې رد راغی چې وایي که نستعین، خاص تانه مدد غواړو. ځکه معتزله فرقه وایي دا هر څه الله نه پیدا کړی او نه یې کوي، دا مخلوق ورڅه کویم ورڅه پیدا کویم. او جبریه وایي نه، مخلوق هیڅ نشي کولی، هر څه الله کویم او پیدا کوي. اهل سنت والجماعت دې منځ کې دي چې بنده فعل اختیاري کولی شي، الله ته اختیار ورکړی دی، خو پیدا کوونکی څوک دی؟ رب دی. نو بنده کاسب، الله خالق. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. نو بنده ته فعل ثابت کړو چې ایاک نعبد، خاص تا عبادت، او بیا د دې عبادت هغه توفیق د الله تر طرف نه دی. توفیق د چا طرف دی؟ دقه توفیق دا په معنا د اراده سره دی، اراده په معنا تخلیق سره دی. یعنی ته به د عبادت اله وکړي چې الله تعالی دا فعل ستا لپاره پیدا کړي. که دا فعل ستا لپاره پیدا کړی نه نو ته نشي کولی. نو خالق څوک شو؟ الله. کاسب څوک شو؟ بنده. نو رد راغی په جبریه فرقه په ایاک نعبدو کې، رد راغی په معتزله فرقه و ایاک نستعین کې، او ثبوت په دې دواړو آیتونو کې د مذهب د اهل سنت والجماعت شو. وای شوي اهدنا الصراط المستقیم، وښایه مونږ ته لاره برابره. صراط الذین، لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې انعام پې کړی تا. هغه څوک دي؟ من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا څلور ډلې چې الله مونږ ته د دې لار وښیي، انبیاء کرام او د صدیقین او اولیاء د شهداء او صالحانو نیکانو پاکانو. دغه وایو او دا غواړو د الله نه چې الله تبارک وتعالی مونږ ته دا لاره راوښیي. غیر المغضوب علیهم، نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شی په هغې، ولا الضالین، نه لار د ګمراهانو. امام ترمذي رحمه الله خپل سنن کې روایت راوړي، مبارک فرمایل غیر المغضوب علیهم چې کوم دي دا یهودیان دي، ولا الضالین دا چې دي نصارا دي. یا الله موږ ته د دواړو لار مخې وایي شوي. او امام قاضی ثناء الله فانی فتی رحمت الله علیه فرمایي چې لفظ عام دی د غیر المغضوب او د ولا الضالین، هر کافر مشرک دی مراد دی،
هر بدعتي ته مراد ده او هر ګناهګار ته مراد ده چې خو هم ته کافر د مشرک د بدعتي او د ګناهګار د لار نه وساتې موږ په دې مروانه د کافر او مشرک او دا خو پیژنې کنه او ګناهګار خو بدعتي دا څه ته وایي دا اهل سنت والجماعت عقیدینا منحرف وي اهل سنت والجماعت عقیدینا بهري یا الله د دسي سړي د لار نه موږ وساتې خبره پوه شو دا څوک وایي قاضي ثنا الله فانی فتح رحمت الله تفسیر خپل چې لفظ عام دی غیر المغلوب او د ضالین هر بدعتي ته مراد ده دا چې څومره دعا او فرقې گمراه دي دا ته موږ په دې مانځ کې د الله تعالی نه سوال کوو کوم خدای موږ ته وساتي دا دعا زموږ قبول شونه ولې به موږ گمراه کیږو کنه او دا دعا او فرقو کې به داخلي څوک یو شی څوک بل څوک او دا دعا زموږ چې کومه الله قبول شوی با نه الله دې زموږ دعا قبول کړي اولاد موږ ته په دغه عقیده د سنت جماعت استقامت را نصیب کړي امين اخر کې بیا په سورۃ الفاتحه په سنت طریقه دا ترمذی کې امام ترمذی رحمه الله روایت نقل شي نبی اسلام وکړه سورۃ الفاتحه ختم کړه او په اخر کې به بیا څه ویلو امين دا امين معنی څه ده یعنی اسمع یا الله زموږ د دعا واوري او وير له قبول کړي استجب یا الله دعا زموږ واوري او قبول کړي دا امين معنی دا شو امين چې کوم ده دا مخفف ده امين نه ده په میم باندې شد نشته امين دا قصیده او دو قرات دی بکی بیا په مد سره هم ویل شي او بغیر مد هم ویل شي یعنی امين او امين دوه بکی اور په شو په بیا پدې کې ځان له تفصیل لې روایت بکی بیا ډیر راغلي دی په امين ویلو کې کنه او کاغه ویم نو بیا نه وخو نسی د سورۃ الفاتحه په اختتام باندې مفسرین کرام بعض فضائل د سورۃ الفاتحه بیانې او سلطنت ویمه ورغم ډېر تفصیلی موضوع ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې د سورۃ الفاتحه په شان سورت نه الله تبارک تعالی په تورات کې نازل کړي نه په انجیل کې نازل کړي نه په زبور کې نازل کړي نه په قرآن کې نازل کړي د سورۃ الفاتحه په شان سورت دا یو روایت دیم روایت صحابي مبارک فرمایي موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماوه چې आवाज راغی د غائب نه جبريل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې سر اسمان ته وګرځاو وای فرمایل چې دا یو دروازه ده اسمان چې کولاو شو دا غي आवाज وکړه چې تندن ورځې پورې تا چرته کولاو شوی نه ده په دغه دروازه باندې پرشتہ را کوزه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترازی اور تو اے الله رسولا الله تبارک تعالی طرف نا تا تم دو نور راوړي دا قبول کا سو نور می راوړي یو نور سورۃ الفاتحه دا او دویم نور د سورۃ بقره د اخري آیتونه د اخري رکوع چې کوم شروع کی او دا چې څوک مبارک وي فرمایي چې ویل ولي او بیا دغه نور ست دعا کوي الله به هغه دعا قبلې سورۃ شو دریم روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي الله تبارک تعالی فرمایي چې دا سورۃ فاتحه ماده بندا او په خپل مابین کې تقسیم کړي ده نیمه زما د پاره ده نیمه ده بنده د پاره ده او بنده چې سغواړي هغه الله فرمایي کله چې بنده وي الحمدلله الله تبارک تعالی فرمایي چې بنده زما حمد بیان کله چې بنده وي رب العالمین الله فرمایي چې رب زما ثنا بیان مخلوق زما ثنا بیان او کله چې بنده وي الرحمن الرحیم والله تبارک تعالی فرمایي چې مخلوق زما بزرګي بیان کړه او کله چې مخلوق وي چې مالک یوم الدین الله تبارک تعالی فرمایي چې د مخلوق زما د پاره هغه کما مالکیت چې ده او د اخرت ورځ هغه کما بادشاہت چې هغه زما د پاره بیان کړه او بیا چې بنده وي ایاک نعبد و ایاک نستعين الله تبارک تعالی فرمایي چې بندا دا د بنده د پاره دي او هغه څه چې د بنده غوښتلې دي دا حصہ د بنده د پاره ده او ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو خاص تعالی مدد غواړو مدد څه وسو کې یعنی دا بولو او اهدنا الصراط المستقيم الله فرمای هاذا لعبدي ولعبد ما سأل دا زما د بنده د پاره هغه څه چې د غوښتلې چې غیر ته الله بسم الله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين د اخره پورې الله فرمای دا زما د بنده د پاره ده او هغه څه زما د بنده غوښتلې او تا ورکونا بل یو روایت کې راځي مبارک فرمای
یو سریه وه بخاري شریف روایت دی نبي علیه الصلاة والسلام لېږلې وه د جنګ دپاره صحابه کرامو یو ځای ته چې لاړ یو کلي والا نه مېلمستیا وغوښته کلي والا مېلمستیا ورنه کړه بس هغې په یو ځای باندې پړاو واچو د خدای قدرت ته ګوره د هغې چې کوم مشر و هغه وچیچلی شو یا لړم وچیچو یا مار دیو کې چې کومه دی هغه څوک پسې راغی صحابو ته فرمایي چې تاسو کې څوک دمګری شته چې موږ ته دم وکړي نو دې کې چې کوم دی یو صحابي مبارک و ابو سعید الخدري رضی الله عنه او ته ویل چې زه دم کولی شم خو زه به د هغې پورې تاسو ته دم نه کوم تر څو چې ما ته څه مقرر کړي نه وي خبره پوه شوې نو بیا د بخاري شریف روایت کې خدا لري ذکر شوي چې څه یې ورته مقرر کړي خو بیا دا نور روایتو کې لکه امام بهقي بیا په تفصیل سره ذکر کړی 13 ګړۍ پیسې یې اخیستې وې په دم باندې بیا د صحابو منځ کې اختلاف راغی چې دا په خپل منځ کې تقسیم کړو دا موږ لپاره جایز دي که نه د صحابه کرامو وایي چې موږ نبي علیه السلام ته لاړ شو مبارک ته به حالات بیان کړو هغه د چې حالات بیان کړو مبارک ته فرمایي تاسو نه پوهېږئ دا خو تاسو په قرآن کریم باندې دم کړی دی او د قرآن باندې چې کومه دی اخیستې ده دا خو تاسو دپاره هم جایز دي ما د پکې هم څه مقرر کړي ما هم جایز دي لکه پوه شوئ په څه په دې خبره چې سورة الفاتحه کې هغه ډېر فضایل دي یو بل روایت کې راځي مبارک فرمایي سورة الفاتحه کې د هرې بیمارۍ دپاره شفا ده الا السام مګر د مرض شفا پکې نشته د مرګ د مرض نه د مرګ خبره پوه شوه الا السام زما ذهن بلې خبرې ته تللی ته تفصیل سره کوم ذهن مې دې خبرې ته تللی دی نه مې ویل غوښتل خو بس فکر مې تللی و هغې د وجې نه هغه روایت کې غلط په زړه نه هم پاتې شه که نه الا السام د سام معنی د مرګ یعنې سورة الفاتحه کې د مرګ نه علاوه د هرې بیمارۍ دپاره علاج دی د هر مرض دپاره یو مرګ چې د هغې خو علاج نه کېږي دا علاج نشته چې مقرر راله ختم ورور هغه مسله ډېره تفصیلي ده خو مختصر ټکي کې د راغونډو ټایم ډېر زیاتو شو او ستړي شوي صرف مختصر خبره هغه دا ده دا بعضې تعویزګر کې تاسو اوس لیدلي وروره ناست دي د بلا زامن ټقه 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 کې بس تاله سي حسابونه کتابونه کوي دومره روپۍ درنه والي چې صفا دې سپین کېږي داسې کوي که نه کوي هلکه ولې وایي هغه صحابي مبارک چې 30 ګړۍ ویزې اخیستی وایي ته نن سبا د یوې ګړۍ ویزې حساب وکړه 60,000 او 50,000 روپۍ د یوې ګړۍ قیمت یې داسې ده که نه د دې نه به هم داسې وایي په څو به یې تقریبا 60 نه بسې وایي که نه 10 پورې وایي د 30,000 روپۍ باندې یوه ویزه شوه ته 30 له 35 کې زره ورکړه دا به څو شي هر څه ته چې جوړ شي خو ډېر شی ته جوړېږي تقریبا دې نه هم کېدای شي واشي وایي ګوره دومره روپۍ خو موږ د چا نه دي اخیستې که نه حال جواب الله دې پوه کړه په دین کې یو طرف ته چې کم دی که نه غالین دي هغه غلو کوي بل طرف ته پکې چې کم دی مفرطین دي هغه کمی کوي څوک زیاتی کوي او څوک کمی کوي خبره پوه شو په دم تعویز باندې اول خو دم تعویز جایز دی که ناجایز دی مختصر خبره ته نو دم تعویز چې د کفري کلماتو نه د شرکي کلماتو نه کوډه منتر جادو د دې هر څه نه خالي وي نو بیا جایز دی دې کې بیا کوم څه کلام د علما کرامو نشته کم حدیث پاکو کې چې راغلي د تعویز ثبوت چې هغې نه ثبوت کېږي هغه به هغه تعویزي او هغه دم به چې هغه مې درته وویله کفري کلمات شرکیات جادو کوړه منتر دا به نه او کوم روایتو کې چې په تعویز رد راغلی دی په دم رد راغلی دی دا نه هغه تعویز مراد دی هغه کوړه مراد ده چې هغه کې جادو وي شرکی کلمات دي بے معنا الفاظ پکې منتری پکې کوړې پکې هغه ناروا دي اوره پوه شو نو هر چې دا ناروا قسمونه دمونه دي او تعویزونه دي دا خو دا تعویز او دا دم ناروا دي نو په پیسې د کم طرف اخلي او به څنګه جایز شي خبره پوه شو هر چې دا جایز دمونه او تعویزونه دي نو پیسې اخیستل په دې څنګه دي نو جایز دي پیسې اخیستل به دي جایز دي خبره زما پوهېږئ دغه صحابه اخیستې دي که نه پیسې اخیستل دي جایز دي خو لکه ناجایز ورته بعض علما ویلي دي هغه به څنګه شي هغه به داسې شي چې دې تعویز کې ستا دوکه راغله دوکه دې پکې د مسلمان سره وکړه دروغ دې پکې ورته وویله
هغه ته د شکوک او شبهات ور واچول بیا در باندې دا کار ناروا ګرځيږي نو چې دا کار د ناروا شو نو پیسې په ناروا شو دا مې ته سمندر په کوزه کې را باندې کوم دا ډېر غټ تفصیل غواړي وسغه مختصر خبره مې توکړه چې په وایي شي دا مختصر خبره باندې سره پوي یو د تفصیل باندې بیا خلک هلکه دروغ پکې څنګه وایي دروغ پکې څنګه وایي یو دروغ دا توله مې چې کومه ده زعفران واغستې ده او دا په دومره زر روپۍ ده که په څومره ده 600 روپۍ ده حاجي او په دې یو تعویض کې زیات پې نه لیکلي او پېښه دا چې د پې 100 تعویضونه لیکلي دا دروغ نه وایه که ها یو دروغ دا شو دویم زیړ خط یې راښکولی په زیړ پوینټر باندې کار په کوم شي باندې لیکل کېږي څه شی وایي پوینټر دې کوم شي مړه قلم هغه قلم زیړ صحیح پکې پرته وي په هغې لیکل کړي دا ته څه وایي دا مې په زعفران لیکلي اګه دا دروغ که تاسو وایي نه دا داسې نه کېږي هغه میډیا والا وګورئ هغه پې ثابت کړي دي دوه دروغه شو ښه فکر وکړه هغه د پیر صاحب ته کې ښه معلومات دا خبره د دې لپاره کوم چې دروغ پکې راغله هلکه بله یاره ما حساب ستا دپاره وکړو تا باندې جادو شوی دی تا باندې ګوړي هلکه دا حساب تا د څه شي نه وکړو د الله بنده دا کوم کتاب تا سره دی لکه دا یو کتاب دی هغه به د نن نه 500 زر کاله مخکې لیکل شوی هغه به نن زما د مرض او زما د حالاتو ته پته لګي چې بده کوړه ده بده جادو ده بده منتر عجبه ده مخلوقات فکر دی راغی دا پکې دروغ دی دوکه پکې ده دروغ پکې دی هغه ډېر اوږد طولاني تفصیل ده چې هغه زه کوم نو دا وخت رانه نیسي او زما مقصد یو بله موضوع بیانول دي مختصر طور باندې نو انشاءالله په دې به اکتفا وکړو دغه خبره به ستاسو دپاره بسي جامع خبره مې ته وکړه چې کم دم جایز دی هغه د کفري شرکۍ کلماتو نه د نارواو نه خالي وي هغه دم هم جایز دی تعویض هم جایز دی دقسې روا دم او روا تعویض په هغې پیسې اخیستل هم بیا څه شی دي جایز دی خو ناروا دم ناروا تعویض نو چې تعویض ناروا شو دم ناروا شو نو پیسې به د کم دي بیا اخلي د خبره پوه شوې او زموږ اکثر علما هغه د تعویضونو دا چلول داسې عام خاص نه کوي او چېرته موقع مناسبت یې کړي چاته یې داندې وایي دومره روپۍ مو راکړه اوسه پورې به تاسو چې کوم عالم حقاني رباني عالم د خدای نه یېرېږي هغه به چېرته چاته دا نه وي ویلي چې دومره روپۍ راکړه زه دې دا تعویض وکړم هېڅ چاته نه وي ویلي که ویلي دي او کوم چې دنیا پرست یو ځان له پکې بنګلې جوړوي او ګاډي جوړ اخلي او پیسې پکې کوي نو هغه خو سړي دپاره سم سپینول کوي که نه چې بس دې پوه شه والله یې پوه شه ورځ د آخرت یې پوه شه او یا لکه که دا دروغ پکې هم نه او دا دوکه پکې هم نه نو بیا هم څه شوبه خو پکې ده که نه شک شوبه پکې راغله ګرانه له پیسو کې نو چې شک شوبه راغله نو مبارک فرمایي الحلال بین والحرام بین حلال هم ښکاره دي حرام هم ښکاره دي خو مابین کې بعضې امور دي چې به د خلکو پټ دي چا چې ځان د دغې پټو امورو نه وساته دا کوم چې مشتبهات دي ایمان یې خپل پوره کو ایمان یې چې کوم د تکمیل ته ورسېد خبره پوه ځان دې هم ساتل پکار وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين